مو هغه صورت خیو چې کچېرې یو سړی دی چې هغه زخمی دی، لوس کې مثال پرس کا زخم دی یا مثال مخ باندې زخم دی، هغه پټې ونه توو کړی دی یا پلستار ونه توو کړی دی، نو کچېرې دی هغه خلصونه چې کومه دی ممکنه دی دغه پټې مثلا خلصوله ممکنه وي، نو په کار دی دا پټې د خلاصه شي او چې وبا ورته ضرر نه لري، تاوان نه لري، نقصان نه لري، بیماری نه ورسره زیاتېږي اوبو چولې سره، نو په کار دی پټې د خلاصه شي. صحیح طریقې سره لکه څرنګه خپل وضوء کولو هماغه شان سره به دا وضوء وکړي. او که چیرې مطلب چې دغې پټې خلصوله دې ته ممکنه نه دی یا پټې خلصوله ممکنه دی خو که اوبه واچوي ضرر لري دغه سړي ته، نو بیا به دا چی کوي؟ بیا به دا وضوء جبیره کوي. دې ته ویلی شي وضوء جبیره. دا به اول نه نیت دا نسي چې وضوء د کوم جبیره قربتن الله، وضوء د کوم جبیره قربتن الله. صحیح شو؟ مخ به پرینځوي همغه شان سره، خای لوس خو بالکل جوړ دی کسې دا به همغه شان سره پرینځوي. کیڼ لوس کله بیا دا مینځي که نه، نو دا لوس خو دې مینځلی ده کوم ځای پورې چې ځای مینځای شي هغه ځای به دا ښه طریقې سره دا ښه روغ پرینځوي ته کوم ځای ته اوبه ضرر نه لري، هغه ځایونه چې کوم خلاص دي هغه ځایونه به ښه طریقې سره دا پرینځوي. دا پوس ځای دی مثال پاس که دا به اول لوند کړي ښه طریقې سره، بیا هغه نه بعد چې اوس دا اوبه چوي نو دا به داسې اوبه چوي فکر وکړه چې اوبه دې ته ضرر ونه رسوي. دا ځایونه چې کومه دي که نه دغه ځای پورې خو دا دې پرېنځول دا ښه طریقې سره. داسې به دا لوند لوس ونې تېر کړي، دا صرف لوند لوس به ورباندې تېر کړي، دا خو صحیح به مغه کوزه ځایه پورې لکه څنګه دي وضو کولو که نه همغه شی وضو به دا وکړي، همغه شی لوس به دا تېر کړي، دې ځای پورې به دا لوس راشي. نو نوره کومه مسه وه، مسه خو هماغه طریقه دی دا لوسه خلاص دی، دا لوسه خلاص دی، یې مسې طریقه لکه څرنګې مو مخکې خیري دی هماغه شان سره به دا مسې طریقه وي.